الرحمن الرحیم. بهر ملکونو کې زمونږ مسافر رونه دي، هغه دا تپوس کوي چې مونږ فطرانه سرسیه د خپل ملک پاکستان مطابق ورکو، حساب په مطابق یا د بهر ملکونو حساب په مطابق ورکو. نو هغې دپاره دا ضروري مسله ده او د فطرانې څومره مقدار ده او فطرانه په چا باندې واجبه ده او دی کاله یې څومره مقدار ده دا مونږ بیانو. بهر ملکونو کې چې زمونږ کوم رونه دي دا به خپله سرسیه یعنی خپله فطرانه او د خپلو نابالغه ماشومان چې هغه په کلي کې د دوي د هغو چې دی فطرانه د کم ملک کې چې اوسي هغې اعتبار ده. هغې ملک کې چې څومره اعلان وشي هغې مطابق به خپله سرسیه وباسي او د خپلو نابالغه ماشومانو هم سرسیه به د هغې ملک چې کم ملک کې اوسي مزدوري کوي هغې ملک مطابق چې څومره اعلان وشي دومره سرسیه به وباسي. البته هغه ملک په حساب سره وباسي. مثلا هغه ملک 100 درهم سعودي کې 100 درهم اعلان شوی، نو 100 درهم چې ته د عقاید هغه 100 درهم په پاکستان کې غریب لا ورکولی شي، په سعودي کې یا په بار ملک کې هم ورکولی شي. دغه پیسې ته پاکستان ته هم رالیږلی شي، خو کوم د مقدار د سرسیه فطرانه ده د پاکستان په حساب به نه ادا کوي. چې کوم ملک کې اوسې هغې ملک اعتبار د هغې ملک مطابق یې وباسي. دا مسله ډېره ضروري ده. بهر ملکونو کې زمونږ کوم ملګري دي، البته ځنه بهر ملکونو نه مزدورۍ نه پاکستان ته راغلل، نو عید په شپه باندې راغلي، عید ته پاکستان ته راغلي، نو پاکستان کې فطرانه ورکوي. نو بیا د پاکستان سرسیه فطرانې اعتبار ده. پاکستان کې په پېښور کې د غنمو مقدار دا دی 2.25 کیلو په حساب سره 120 روپۍ راځي او د وربشو په حساب سره 3.5 کیلو څه د پاسه 280 روپۍ راځي او کجوري چې دی هغه 3.5 کیلو هغه قیمت راځي 700 او کشمش چې کم دی مویز 3.5 کیلو هغه 1800 روپۍ مقدار دی. په دې کې چې کم صاحب ثروت الله پاک وس ورکړی دی هغه له پکار دی چې د کشمش نه دی شروع کی. نو مونږ چې څومره خلق تی که هغه متوسط تی که امیر دی او که غریب دی غنمو نه شروع کو. غنم یعنی 120 روپۍ مقدار دی او بعضې پکې الله پاک وس ورکړی هغه د شروع د کشمش نه کوي، رو د په وروستو راځي په کجورو او بیا په وربشو او بیا د غنم. او که یو مالداره سړی د هغه نو کشمش نه شروع نه کوي ورکوي د غنمو کوي هم سرسیه فطرانه ادا شو. فطرانه په هغه چا باندې واجبه کیږي چې چا باندې د لوی اختر قرباني واجبه ده، چا سره د ضرورت نه زیات سیزونه او یا په هغه باندې زکات واجب یا زکات پې نه واجب خو ضرورت نه زیات دومره سیزونه ورسره وي چې سړی 52 تولې چندۍ ته رسي، نو دا خلق په هم فطرانه ورکوي. یو سړی دی هغه خپله فطرانه ورکوي، د خپل اولاد نابالغ هغو فطرانه به ورکوي. د بالغه چې کوم اولاد د هغې فطرانه په سړي باندې نشته ده، خو البته که هغو په اجازت باندې ورکوي نو ورکولی شي. دارنګې د ښځې سرسیه په سړي باندې نشته، خو سړی چې د ښځې په اجازت باندې ښځې په وینا باندې د ښځې طرف نه فطرانه ورکوي یا ښځه د سړي طرف نه فطرانه ورکوي یا بالغ اولاد د مور و پلار طرف نه فطرانه ورکوي په اجازت سره، نو هم دا هم جایز دي. نو فطرانه چې کومه ده دا د رمضان نه په دې کې اختلاف دی چې رمضان لا شروع شوی ورکولی شي او که نه. اگر چې یو کولی چې ورکولی شي، چې کله رمضان شروع شي نو بیا خو بل اتفاق ورکولی شي چې رمضان شروع شي. او بهتر دا دی چې د اختر کومه شپه ده په هغې باندې ورکړي او که دې نه مخکې ورکوي چې خلک اختر ته په خپل سیزونه والي ضرورتونه پوره کړي، دا هم جایز. او بله مسله دا ده چې فطرانه په اجرت کې به نه ورکوي. امام صاحب له په جوماتونو کې چې تاله تراویح کوي نو ته وایي چې ماله به تراویح وکړي، مونږ به تاله فطرانې درکو سرسیې به درکو، نو دې د سرسیې نه وځي، په اجرت پې نه ورکوي. مالدار له به فطرانه نه ورکوي، چې کم سړي باندې زکات کېږي غریب وي ضرورتمند یې هغه له به یې ورکوي، په اجرت کې به هم نه ورکوي او په اخلاص سره به یې ورکوي، ریاکاري به پکې نه کوي. البته ستا د جومات امام چې دی هغه دپاره ته تنخواه مقرره کړې ده، لمنځونه او تراویح درته هغې دپاره اجرت مقرره کړی دی، خو بیا هم غریب دی تنخواه د امامانو کمی، نو د غربت په وجه باندې هغه له سرسیه ورکولی شي خو بطور اجرت امامانو له نشي ورکول. او دارنګې فطرانې چې کومې پیسې دي د حکم داسې دی لکه زکات روپۍ، لکه په تعمیر کې د مدرسې یا د جومات په تعمیر کې نشي لګولی، صرف غریب له به ورکوي، هغه به مالک ګرځوي، غریب به د دې باندې قبضه کوي. د فطرانه سرسیه یو حدیث کې راځي چې د دې وبسلو یو علت یعنی سبب یې دا فایده یې دا ده ثمره یې دا ده چې کم روژې کې تا نه بدرت دی ویلي یا څه غلطۍ در نه شوي هغه د فطرانې په وجه باندې صفایي راولي.
فطرانه چې وباسي نه روژه د پاکه شي صفا شي. نو چې روژه د پاکه شي نو ټول کال د الله پاک مسایل بیا حل کوي.